زموږ سکول کې یو ناروا سلوک سټارټ دی. زموږ میډم نازیه هره، مس هما، مس نسرین قریشي، مس توبه، مس صفیه، دا ټولې ډېرې مسیان دي. مس ناصره دا یو ګروپ جوړ کړی دی. دی چې کوم دی هر کال دغه سرکاري کتابونه راشي هغه موږ ته ډیمانډ کېږي دی دا په تاسو موږ خرڅوو. په هغې کې یو پراپر کمیټي جوړه شوه. څوک چې په دې خبره کې په دې کار کې ملوث دي، کوم الزامات چې د ماشومانو لګولي دي، د کتابونو د خرڅولو الزامات په دې لګېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یاسین ظهور صحافت سره زما واسطه ده. د تعلیم حوالې سره نن خبره کوو. یو واقعا پیښه شوې ده د جنکو های سکول لړمه کې. د هغې حوالې سره خبره کوو او د تعلیم چې څومره اهمیت دی او څومره چې تعلیم اډوانس وګورو د سهولیاتو لحاظ سره، د تعلیم لحاظ سره، د ټیچرانو لحاظ سره، سکولونو لحاظ سره کمی ډېر زیات وو. خو د هغه ماشومانو اخلاق، د هغې کردار، د هغې رویه اعلی نه اعلی ترین، هغې قابلیت، د هغې ذهانت، د هغې د کار کولو طریقه ډېره اعلی وه. نن سبا چې څومره سهولیات زیات شو، څومره چې سکولونه زیات شو، څومره چې تعلیم اډوانس شو، او عمره زمونږ ماشومان، زمونږ طلبه، زمونږ سټوډنټس هغه بد اخلاقه، بد کرداره، د هغې رویې، د هغې طول طریقې، هغې سه هراسمنټ، هغې مختلف قسمه واقعات دي کې پیښیږي. آیا د دې روکتام دپاره، د دې تعلیم د ډیولپمنټ دپاره، د تعلیم فروغ دپاره چې کوم ادارې جوړې شوي دي دا د هغې غفلت دی، د هغې نااهلي ده، یا دا ادارې چې کوم دی خاموشه ناستې دي، خپلې پیسې، رشوت یا چې هر څه ورکوي هغه وجه ده. د دې موږ نن انشاءالله په دې باندې خبره کوو. او د هغې نه مخکې چې کومه د جنکو های سکول دی په لړمه کې، هغې کې یو واقعه پیښه شوې ده. هغې کې ماشومانو دا الزام لګولی چې د دې سکول کوم سټاف دی، پرنسپل، ټیچرانې دي، دی ماشومان له چې کوم دی پیسې غونډوي، ماشومان ته وایي چې 6,000 روپۍ راوړئ، تاسو موږ پاس کړو، پروموټ هم کو بل کلاس ته. څوک چې ورکړي هغه پاس کړي، څوک چې ورنه کړي هغه فیل کړي. د دې بل دا الزام دی چې موږ باندې سرکاري بکس دی خرڅ کړي دي او دې کې ماشوم وایي د هغې سټې معلومات هم دي. خو چې کله موږ د دې د خبرې واورېدې نو موږ د لړمې جنکو کوم های سکول دی هلته ورسېدو او موږ د دې د پرنسپل او د ټیچرانو موقف اخیستو دپاره دغلته لاړو. هلته چې موږ کله کېناستو تقریبا 3-4 غنټې موږ باندې ویټ وکړو. هغې نه بعد هغه ځي ناظمان رالل، موږ نه بعد راله، موږ نه غنټه دوه بعد راله. هغوی ډایرکټ لاړل افس کې کېناستل، په سکول کې دننه میسانو سره یا میډم سره ټول څومره کسان ناستو، خپل منځ کې څه خبرې اترې چې هر څه د دې دوران یا چې هر څه ورته وي دا موږ وکتل. یکدم چې کوم د شور شو، د ماشومانو چاټونه جوړ کړي وو او چې دا کوم ماشومانو احتجاج کول، خپل حق دپاره اواز اوچت کړی وو، نو د هغې خلاف ماشومان چاټونه جوړ شوي وو. د هغې پیرنټس راغلي وو، والدین یې راغوښتي وو. نو که آیا موږ دلته وګورو نو ماشومان एकदम خو دا نشي کولی، دا لکه داسې ښکاري چې دا یو پلین په تحت دا شوي ایز ایویډنس. د ماشوم له موبایل ورکو نو دا کومه کمیټي چې وه کوم ناظمانو دغه ځي دې د هغه ماشوم له موبایل اخیستی دی او دوی چې دا چې کوم دی دا دلته ویډیو دا ثبوت چې کوم دی دا به نه وباسي، دا به ډیلیټ کړي. نو موبایل نه هغه ایویډنس چې کوم دی هغه ډیلیټ کړو. دلته یو خبره راځي چې دا کمیټي کومه جوړیږي، کمیټي خو دې لپاره جوړیږي چې کوم ماشومان څه زیاتې شوی دی، ظلم ورته شوی دی، چې د هغوی خبر موږ واورو او هغې له موږ انصاف ورکړو. نو چې دا کمیټي په خپله دغه ثبوتونه، دا ایویډنس، دا خرابوي، دا ختموي، دا ضایع کوي، نو دوی به د انصاف فیصله څنګه دا جوړه شوله او دوی چې سبا دوی فیصله کوي د دې فیصله به صحیح وي، دوی به چې کوم د په حق فیصله وکړی شي یا نه. دا هم یو سوالیه نشان دی. او غټه خبره دلته دا ده چې دومره غټې محکمې جوړې شوي دي د ایجوکیشن لپاره. په دې کې غټې غټې عهدې ورکړې شوي دي، ډېر خلک پکې برتي شوي دي، دوی له غټې غټې تنخواګانې ورکوي، دوی له ډېر زیات سهولیات، ګاډي، اے سی وغیره هر څه ورته لګېدلي، هر قسمه سهولیت ورته موجود دی. نو دا ادارې آیا د دې مراعات حاصلولو لپاره جوړې دي یا کار کولو نمایندګان دي؟ د دې کمیټي ولې جوړه شوه؟ د تعلیم سره وابسته څومره محکمې دي، دوی چېرته دي؟ دوی دا فیصله نشي حل کولی، دوی نااهله دي یا دوی چې کوم دی په دې کې مکمل طور باندې ناکامه شو. نو دا کسان را مخکې کوي چې هغه دي خلک وایي چې دوی د اوټونو ورځو کې چې کوم دی را مخامخ شي او چې عام ورځې وي، زموږ چې کوم ضروريات دي، زموږ چې کوم سهولیات دي، هغې لپاره چې موږ ورځو نو موږ سره دوی د ملاوېدو قدر کوشش نه کوي. او نن راځي دوی کمیټي جوړوي د سکول، نو په دې کې د دوی څه غرض دی؟ دا هم یو سوال جوړېږي. دې نه علاوه داسې نور قسمه خبرې چې کوم دی ذهن له راځي، خو دا به د دې به حل څه جوړېږي؟ د دې مسایلو د دې روکتام لپاره چې کوم محکمې جوړې شوي دي دا به خپل کار کوي یا نه؟ د دې پکړ به څوک کوي؟ د دې پوښتنه به څوک کوي؟ د دې تپوس طالبات، د دې ماشومانو، د دې د پیرنټسو، د دې د والدینو، دې له به انصاف څوک ورکوي؟ دپاره د ناظمین وغیره ټول راغونډ شي، ویډیوز وغیره، یو پکچر میکچر اخبار دپاره ده وبشي. خو د حق دپاره، د الله د یارې دپاره څوک هم خبره کوي چې کوم ناظمین دي د دوی په دې کمیټۍ کې آیا قانوني طور څه حیثیت شته؟ قانوني طور باندې دا صحیح وشوله؟
ځکه چې غټ محکمې جوړې شوې دي او دغه کسان ورته شوي دي غټ عہدې ورکړې شوي دي او خاص کر دې کار لپاره هغه هایر شوي دي چې هغه دې تعلیم چې کوم تعلیم له فروغ ورکړي تعلیم کنټرول کړي کوم مسائل راځي هغه مسائل چې کوم دوی حل کړي هغه خپل اون سکرین نشته دي او دا ناظمین را لدار مخ کې شو او بیا د دې ناظمینو اکردار د هغه چې نن کوم رویه وا د صحافیانو سره د چې کوم متاثرین دي هغه سره هغه باندې چغي واسل هغه ټارچر کول بیا د صحافیانو ثبوتونه چې کوم دي هغه ځای کوي چې کوم دي دا تیری فزول په افیس کې او سهل نرو باشي او بیا چې کمیټي جوړه شول او سبب دا کار کو نو د محکمه تعلیم نه پاتې ده نو ځکه دوی ته حواله شو د دې به د دې خبرې به جوړیږي څه نو د دې پوښتنه به څوک کوي د کوم چې پیرنټس دي کوم چې متاثرین دي د هغوی دا ډیمانډ دی د هغوی دا مطالبه کوي چې وزیر اعلی زموږ چې کوم گورنر دی وزیر تعلیم دی څومره کسان چې تعلیم سره وابسته دي څومره محکمې دي هغوی دې په دې باندې خپل اکشن والی او د دې خبرې جانچ پړتال وکړي د دې انویسټیګیشن وکړي شي او چې څوک په دې کې ملوث دي څوک چې ګناهګار دي هغه د سخت نه سخت سزا ملو شي ځکه دغه رنګ رواني دا زمونږ په تعلیم باندې او گزار دي او بیا خاص کر زمونږ د ماشومان په تعلیم باندې دا د چې کوم د هټ کوي د چې کوم د تعلیم نه د دې زړه توري دا زمونږ د دغه داران دي زمونږ د ملکم زمونږ د تعلیمم زمونږ د ماشومانو زمونږ د بچوم د ټول چې کوم دي دا غداران دي